أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم سورة آل عمران سپارہ نمبر 16 د سپاری رکو نمبر 4 او د سورت رکو نمبر 13 آیت نمبر 123 تا 129 بر آیتونو کې د غزوه احد واقعا مختصرا ذکر شولا پدې راتلون کې آیتونو کې د جنگ بدر واقعا مختصر ذکر کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکینه چې مدینه ته هجرت وکړلو د هجرت دویم کالو د رمضان المبارک میاشوا اولسما روجوا د جمعې مبارکه روزوا او د عیسوی کال 626 عیسوی کالو او 11 مارچ تاریخ وو چې د مکینه 1000 د کافرانو لخر روتلو او مدینی منورینا مغرب طرف ته 60 کیلومتر کی یو میدان دی د بدر میدان ورته ویل کیږي او دغلطه پدی میدان کی یو بازارو میله بلګیدا او دغه میدان او دغه میله او بازار ته بچار چاپیرا ډیر خلک را جمع کیدل نو د مکی مشرکانو د جنگ د پارا د بدر میدان اٹھاکلو او د بدر میدان تر ورسید اول ته 4 چاپیر خپل خیمه خوري کړلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې خبر ورسیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره صحابه کړل او د مدینه منورې نه د بدر میدان ته د جهاد د پاره لاړل د کافرانو تعداد 1000 پدې کې دوی سره 900 اوخانو 200 اسونو او د اصل پیادو او غشي نیزي توري د جنگ ساز او سامان کافرانو سره خو برابر وو بلکې د ضرورت نه زیاتی ور سره هم د مسلمانانو تعداد 300 او دیار لسو پدې کې صرف او صرف 2 اسونو او شپږ یا اتو اوخانو او شپږ توري وي د مسلمانانو سره او 2 زغری وي او باقی مسلمانان تش لاسو سیبا چا لرګي راغستی او چا چوکي راغستی او چا کاڼي راغستی او د بدر میدان ته روان دي د غزا د مسلمانانو ته الله تعالی یو ایمانی قوت ایمانی جذبه او یو جوش او یو ایمانی غیرت الله ور نصیب کړو صحابه ته او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخیو صحابه ور پسې شاته صحابه چې به حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته قتل نو د هغوی ایمان او جذبه به نورم زیاتې دله او په الله تعالی باندې به توکل او باور نورم زیاتې ده کله چې د بدر په میدان کې جنگ شروع شلو او جنگ وشو مسلمانانو ته الله تعالی بری ورکړلو د کافرانو تعداد 1000 او مسلمانان 300 او دیار لسو الله جل شانه وحی راولي غلا او مسلمانانو ته زیر وورولو کدا کافران 1000 دی نو تاسو غمجن کیږئ ما صبر کوئ حوصله ساته په الله توکل کوئ الله بس تاسو د مدد د پر 1000 فرشتي راوليږي نو کافران زردی تاسو به دیار لسوا او دیار لس کسان شه 300 او دیار لس تاسو او ضرب در سره فرشتي شي د مدد د پاره براشي بیا د کافرانو د جنگ په دوران کې د کافرانو یو جاسوس خبر راوړلو او په مسلمانانو کې افواه ورکړله د کافرانو یو سردار یاد کړلو چې هغه سردار 3000 د کافرانو لخر را روان کړی دي او د مکی
چې کوم مشرکان جنگ لراغلي دي د دغه مشرکانو د مدد دپاره 3000 د کافرانو نور لښکر را روان دي. مسلمانان بیا لږ غوندې کې حوصله کمه شوله چې دوی د دوی مدد دپاره خو 3000 لښکر نور را روان دي او موږ خو 314 یو او زر فرشتي دي را سره. نو الله جل شانه حضور پاک ته بیا وحی راولېږله چې مسلمانانو ته ووایه چې تاسو مه غمجن کیږئ، مه پریشانه کیږئ. الن یکفیکم ان یمدکم ربکم، آیا ستاسو دپاره دا خبره کافی نه ده که د دوی دپاره 3000 لښکر راځي الله به ستاسو دپاره 3000 فرشتي د مدد دپاره راولیږي. هغوی د لښکر رالیږي، انسانان دې رالیږي، تاسو ته به الله د مدد دپاره فرشتي رالیږي. بعضو روایاتو کې دي چې یو افوا بله خوره شوله چې د کافرانو د مدد دپاره 3000 لښکر د یو طرف نه را روان دي او 2000 لښکر د بل طرف نه را روان دي، هغوی به په تعداد کې 15000 شي. وی الله جل شانه وحی راولېږله بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائکه مسومین. مسلمانانو که تاسو صبر وکې، تقوا اختیار کې، په الله توکل کې او دا کافران در باندې یکدم د یو طرف حمله وکړي، 3000 د یو طرف نه راشي او 2000 د بل طرف نه راشي، نو ستاسو رب ستاسو مدد وکړي په 15000 فرشتو سره. الله به ستاسو د مدد دپاره 15000 فرشتي نورې راولیږي. صاحب تاسو مه غمجن کیږئ، صرف حوصله ایمان او توکل مضبوط ساتئ او د الله د پیغمبر سره ودرېږئ. او دا 15000 فرشتي به مسومین نخیداري به وي، دوی سره به یو خاص جنډه وي، دوی به یو خاص پټکي وخلی وي، یو خاص قسم جامې به اچولی وي، په یو خاص قسم نورانی اسونو باندې بناس وي. الله به ستاسو د مدد دپاره فرشتي راولیږي. نو 3000 لښکر د کافرانو د مدد دپاره نه دي راغلي، هسې پوتې وي صاحبه، افوا وه، مسلمانان یې پیرول. نو 3000 فرشتي هم نه دي ضرورت را پیښ نه شو نو او 15000 لښکر د کافرانو نه دي راغلي، نو 15000 فرشتي هم نه دي راغلي. مسلمانانو ته الله تسلي ورکړله که لښکر راغی نو فرشتي به هم راشي، تاسو بېغمه اوسېږئ. صاحبه د الله مدد به در سره شامل حال. سوال لا پیدا کېږي چې استاد جي یو زر فرشتو رالیږلو ته څه ضرورت و؟ ولې د الله فرشتي کمزوري وي. که د الله د طرف نه یو فرشته راغلی وه نو د دې ټولو کافرانو د هلاکولو دپاره کافي نه وه. ولې په قوم لوط باندې چې ځمکه د آسمانونو د غاړو پورې اوچته کړه او دا هغه ځای نه یې پرې راولټه کړه په قوم صدوم باندې، بستی صدوم د علاقې نوم و صدوم. د اهل صدوم خلکو باندې حضرت جبرائیل علیه السلام یوازې تنها یو فرشته راغله او غونډ وطن یې پرې واړو. نو صاحبه په بل طرف یې کړو. نو د الله د طرف نه خو که یو فرشته راغلی وي د مکې دا 1000 کافران به یې تاسو تالیان کړي نو بیا 1000 فرشتو رالیږلو ته څه ضرورت و؟ نو جواب دا دی چې الله دا 1000 فرشتي رالیږلي که نه نو دی دې دپاره نه رالیږلي چې د کافرانو سره جنګ وکړي او دوی له پې شکست ورکړي. دی صرف د مسلمانانو د تسلی دپاره، د دوی د خوشحالۍ دپاره او د دوی ته د زیری او د بشارت دپاره رالیږلي وي. او عام طور باندې بنده تعداد طرف ته ذهن ځي، که توکل او بروسه د انسان هر څومره زیاته شي خو کله کله ذهن تعداد طرف ته ځي. نو صرف د مسلمانانو په ذهن کې د تعداد د ورچولو دپاره که دوی زر دي نو تاسو هم زر یې، که هغوی 3000 دي نو تاسو به هم 3000 یې، که هغوی 15000 دي نو تاسو به هم 15000 یې. نو دا 1000 فرشتي الله صرف د مسلمانانو د بشارت او د خوشحالولو دپاره رالیږلي وي، نه چې دا کافرانو ته د شکست ورکولو لپاره. کافرانو ته الله تعالی شکست صرف په دې مسلمانانو باندې ورکول شو او ور یې هم کړلو. دا فرشتي صحابو په خپلو سترګو لیدلي دي او صحابو د دې فرشتو اواز اورېدلی دی. یو صحابي وی چې ما د بدر په میدان کې وکتل چې زمانه په اس باندې یو څوک مخکې شول او کوړه ورسړې وه، ما په کافر ګزار کو، هغه سړی زمانه مخکې شو او هغه کافر یې زمانه مخکې په چابک ووخو او را پرېوتو.
هغه کافر مردار شو او دغه کس د خپل استوي او قذب یا خیزوم او قذب یا خیزوم اے خیزوم مخکشه حمله وکا وی حضور پاک ته چې دا واقعه وروله حضور پاک وته چې دا جبرائیل او دا په اس ناستو دا جبرائیل علیه السلام د اسنم خیزوم دی نو جبرائیل علیه السلام خپل است आवाज کول دا سي نورو صحابه کرامو فرشتي په خپل سترګو لیدلې دي د فرشتو پټکی لیدلې دي چې حضرت جبرائیل علیه السلام زیړ پټکی وخلی او بعض نورو فرشتو چا سپین پټکی وخلی او چا تور پټکی وخلی پیغمبر علیه السلام په خپل د بدر غزاله چتلو تور پټکی وخلی او صحابه فرشتي لیدلې دي چې فرشتو تک سپین جامې اچولې وي په سپین لباس کې راغلي وي نوراني لباس کې نو په دې آیاتونو کې الله جل شانه دغه فرشتو او د جنگ بدر دا واقعه مختصر غونډه کې ذکر کړي په غزوه احد کې یو کافر راغی یو خبره پکې د غزوه احد دا ذکر کیږي او هغه یو کان راواغشتو پیغمبر علیه السلام ته ورګزار کو په هغه کانی باندې پیغمبر علیه السلام په مخ باندې ولګیدو په خلی باندې هغه چې کوم وخت کې صحابه تر بتر شول او خواره شول او کافرانو یو لخر سره حمله وکړه په حضور پاک سره یو صحابه دغه وخت کې موجودو نو یو خو یو خو د کافرانو یو لوی لخرو په کانی باندې حضور پاک په خله او په مخ مبارک باندې ولګیدو نو دا مخامخ غاخونه نه دي سیبه دا دوه بره داړي او دوه لاندې داړي دې ته زمونږ د علم په کتابونو کې وی صنایا دې بره ته وی صنایا علیا او دې لاندې ته وی صنایا سفلا دا سلور چې کوم داړي لاندې باندې دي دې سره دوه دی خو غاخونه تیر دي لاندې باندې یو غاخ او یو دی خو یو تیر غاخ دی دې تر رباعي وی رباعي نو په دې کانی باندې حضور پاک چې ولګیدو نو د خي طرف ته د جامع لاندې د رباعي دا غاخ مبارک د حضور پاک شهید شلو غاخ یې اوتلو شونډه اوښلیدله او وینې ترې روانې شولې او د حضور پاک نور وجودم زخمی شو تاسو ما بیګا درس کی وي چې د اوسپنې هغه ټوپې هغه د حضور پاک په سر مبارک کې ننوتله او سر باندې وینې او بېهوشي پرې راغلی وه او بیا خو صحابه مخې ته راغلل او حضور پاک یې لاس کې ونیولو او اړخ ته یې کړلو او دغه کافران چې کوم دي هغوی یې تتر بتر کړل حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه راغی د حضرت انس رضی الله تعالی عنه تر نظر ابن انس رضی الله تعالی عنه وی هغه مخې ته راغی او حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی نور صحابه مخې ته راغلل د حضور پاک دفاع یې وکړله او د کافرانو لښکر یې ګډوډ کړلو وی دغه وخت د حضور پاک د جبه مبارک نه الفاظ وتل چې هغه قوم بس کامیاب شي کله یو صحابي د جبه نه الفاظ وتل چې هغه قوم بس کامیاب شي او سبا کامیابی بیا عمومي چې خپل پیغمبر او د الله محبوب پیغمبر یې په وینو کې لت پت کړلو او داغه غاخونه شهیدان کړل وی حضور پاک غوستل چې د قوم ته خیری وکي خو خیری یې اونکړلې او د الله جل شانه د طرف نه فورا آیت راغی لیس لک من الامر شیء زما محبوبه ستا په اختیار کې دا هر څه نه دي یعنی ته خیری مکوه تسلی ساته الله به تا ته د دې تکلیف په بدل کې لوی مقام او لوی مرتبه درکړي او یتوب علیهم دیو ته الله تعالی د توبې توفیق ور نصیب کی او يعذبهم یا به الله سزا ورکي عذاب به ورکي فإنهم ظالمون زکه چې دا ظالمان دي وی په غزوه احد کې پیغمبر علیه السلام یو غونډه ته صحابه بوتلو ناستو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ رستو بیا مسلمان شوی دی په دغه وخت کې لا مسلمان نو نوی دغه غونډه نه بل طرف ته موجودو او جنگ حالات لگ تری تم شو حالات لگ پقلار شو نوی ابو سفیان آواز کو یا محمد کتلیه صلی الله علیه وسلم چې حضور پاک ژوندې دي کمر دي اوازه خو د حضور پاک د وفات کېدو او د شهادت خوره شوی وکنه نو حضور پاک سره صحابه چار چاپیره ناستو حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر عثمان علی نور صحابه وی حضور پاک وی چې جواب مو ورکوي نو چې لږ سات تیر شو نو ابو سفیان بیا आवाज وکړو یا ابا بکر اے ابو بکر یې کتو چې ژوندې دي کمر دي نو حضور پاک وی چې جواب مو ورکوي نو هغه تسلی شو چې لکه دا دواړه خو نشته نو بیا आवाज وکړو یا عمر ابن الخطاب
اے عمر د خطاب بچیا وی حضور پاک بیا وی چې جواب مو ورکوي د حضرت عمر نه چته برداشت کیدا وی عمر وتوی چې یا ابا سفیان انا حي وابو بکر حي ومحمد حي زم ژوندی یم ابو بکر صدیق هم ژوندی دی او حضور پاک هم ژوندی دی او ته پښتو کې بزویم چې له دې پړکو چوا چې ته خفه کېږي پې له دې پړکو چوا ته به پولی شي موږ ژوندي یو او یو ورځ به راځي تا نه به انتقام اخلو ستا او ستا د لښکر نه به د دې خبرې موږ انتقام اخلو چې تا زموږ په محبوب پیغمبر باندې وینې روانې کړلې وی بیا دې ابو سفیان آواز وکړو د هغه طرف نه د دوی خدایانو عزا د دوی د یو بوت نومو او حبل د دوی د یو بوت نومو نو ابو سفیان آواز وکړو لنا العزا ولا عزا لکم زمونږ خو عزا خدای شته ستاسو خو عزا خدای هم نشته چې مدد لم راشي نو صحابه حضور پاک ته چې حضور څه ورته وایو وی حضور پاک وی چې اوس جواب ورکې صحابه وی چې څه جواب ورکو وی جواب کې ورته وایي الله مولانا ولا مولا لكم الله زمون آقا دی الله زمون خدای دی الله زمون مولا دی الله زمون دوست او ولی دی ولا مولا لكم او تاسو د الله په شان چې څوک دوست او مددگار نشته وی دوی بیا وی لنا الحبل ولا حبل لكم زمون خو حبل خدای دی او تاسو حبل نشته وی حضور پاک بیا وی چې جواب ورکې صحابه بیا جواب ورکو الله مولانا ولا مولا لكم او قرآن کې الله آیتونه نازل کړل چې الله تعالی الله مولاکم الله تعالی ستاسو مولا دی نعم المولا و نعم النصير او دا بهترین مولا او مددگار او دوست د ستاسو دی او داسې مولا او داسې دوست د بل چا نشته دی نو په دغه جنگ احد کې او غزوه بدر کې تفصیل دی واقعات ډیر زیات دي ان شاء الله زه په زیبا آیاتونو کې راشي ولقد نصركم الله او په تحقیق سره الله تعالی مدد کړیو د تاسو ببدر د بدر په میدان کې صحابه توکل او باور په الله تعالی باندې وکړه الله د مدد لپاره فرشتي راولېږلي د دې زماني مسلمانه د 21مې صدې مسلمانه د کافر سره چې جنگيږي توکل او باور صرف په الله وکړه او لله فی الله جهاد فی سبیل الله ته اوزه الله به د مدد لپاره هغه فرشتي راولېږي کوم چې په احد او په بدر کې د صحابه د مدد لپاره راغلي وي خدای پاک اومغه خدای دی بدل شوی نه دی فرشتي او مغه فرشتي دي بدل شوی نه دي د مسلمان توکل او باور ایمان کمزوري شوی دي او نه چې د کافرانو چاپلوسی کې او د کافرانو بوټان سټي او د هغوی چپړاسي توپ کې نو بیا ستا د مدد دپاره فرشتي نه راځي بیا به ذلت باندې اختی مخ پړوان دي به نه ځي روز پر ورځ به د ذلت او د رسوایۍ ژوند به تیرې او ذلیله کېږي به الله بیا ستا د مدد دپاره فرشتي نه رالیږي ستا باندې د عذاب نازلولو دپاره به الله فرشتي رالیږي نو مسلمان نه توکل او باور په الله وکړي د کافرانو چپړاسي توپ دی پریږدي ښه که په اعلی سطح دي او که په ادنا سطح دي ولقد نصركم الله او په تحقیق سره الله تعالی مدد کړیو د تاسو ببدر د بدر په جنگ کې د بدر په میدان کې وانتم اذله او حال داو چې تاسو کمزوري وي فاتقوا الله پس او یریږئ د الله تعالی نه لعلکم تشکرون یقینا چې تاسو به شکر گزاره جوړ شئ اذا تقولوا یاد کا هغه وخت په کوم وخت کې چې تا ویل حضور پاک تعالی وی للمؤمنین مؤمنانو ته الی یکفیکم آیا کافی نه د تاسو د پاره ایمدکم چې مدد وکي د تاسو ربکم رب د تاسو بثلاثه آلاف پدری زر سره من الملائکه د فرشتونه تداسم ویل شي بثلاثه آلاف من الملائکه پدری زر فرشتو سره منزلینا چې را نازل کړي شوي به وي را لېږلي شوي به وي د الله تعالی د طرف نه
بلا ولنا ان تصبروا کچرت تاسو صبر وکې وتتقوا او پرهیزګاره جوړ شئ تقوا اختیار کې وياتوکم او دا کافران راشي تاسو طرف ته یعنی پتا سو حمله وکي من فورهم هذا یکدم د یو طرفنا یا یکدم د دې طرفنا یمددکم ربکم نستاس رب مدد کی دستاسو ب5000 من الملائکه په 15000 فرشتو سره مسومین چې دغه فرشتي به نخداري وي خاص علامتونه به وي وما جعله الله او نو ګرځولي الله تعالی دا خبره دا د 3000 د 5000 فرشتو دا خبر چې راغی الله دا خبر نو ګرځولي الا مگر بشرا د پاره د زیری لکم دستاسو د پاره ولتطمئن قلوبکم به او د دې د پاره چې تاسو زړونه په دې باندې مطمئن شي ومن نصر او نو مدد الا مگر من عند الله د الله تعالی د طرفنا العزیز چې غالب ذات دی الحکیم حکمتون والا ذات دی لیقطع طرفا د پاره د دې چې الله تعالی پری کی ختم کی یو طرف یو ډله من الذین د هغه خلقنا کفروا چې کافران دي او یکبتهم یا شکست ورکی دوی لرا فینقلبوا خائبین نو واپس پشي دوی ذلیل او رسوا لیس لک زما محبوب نشته دی تا د پاره من الامر د امرنا نشته د تاسو اختیار شیء د حسزهم یعنی هدایت ورکول او گمراه کول هلاکول او بچ کول د دې خبرې اختیار تا نشته او یتوب علیهم یادا چې الله تعالی به د توبې توفیق ورکړي دی خلکو ته او يعذبهم یادا چې الله تعالی به عذاب ورکړي دوی ته فانهم ظالمون زکه چې دا خلک ظلم کوونکي دي ظالمان دي ولله او د الله تعالی د پاره دي ما فی السماوات سچ په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او سچ په ځمکو کې دي یغفر لمن یشاء بخنه کوي الله تعالی چاته چې غواړي ويعذب من يشاء او عذاب ور کوي الله تعالی چاته چې غواړي والله غفور رحیم او الله تعالی بخون کې او رحم کون کې ذات دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.